اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. درنو پښتنو ستاسو ورور فرمان سواتي ما مړپیتۍ کلي کې موجود یم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې څلور پنځه ورځې مخکې دلته څوک ورته سوار وایي څوک ورته خنزیر وایي کوم چې هغه د مړپیتۍ کلي ته راغلی و خلکو ویشتی دی. قدرمنو دا هغه پښتانه دي چې شرمخ به هم پېژندو یک به هم پېژندو لیوه به هم پېژندو او دا خنزیر به هم پېژندو دا به پېژندل او نه به تیاره وه. دا هغه خلک دی خو د ډېرې مودې نه که وګورئ نو دا څیزونه په دې علاقه کې نه دي ښکاره شوي ځکه پهچان نه کېږي. څنګه چې هم دا دې کلي ته راغلی دی نو د خلکو په زړونو کې چا وله د څه شکل ورکړی چې دا پلانکی دی چا پلانکی دی ولې چې د دې هغه راتګ دې علاقو کې نشته. لږې ورځې مخکې یو کال مخکې که تاسو لیدلی وئ یو ځای کې شرمخ راغلی دی د خلکو په وړونو کې یاره پیدا شوې ده. داسې که وګورئ په مړپیتۍ کې چې کله هم دا د څه راغلی دی او دغه څیزې په موقع باندې ویشتی دی او دلته زمونږ په څنګ زما سره چې د کوم دا مشر نست دی چې د دوی کور ته راغلی الله ته منظور وګڼي ډېر کورونه خو راغلي دي دوی هم ورخطا کړي دي د بچی هم زخمي کړی دی ده په خپل هم کوششونه کړي دي خو هغه د دې ځای نه بیا په ترهېدلی او تښتېدلی دی. که وګورئ که هر ځناور وترهېږي که سپی نو هم چې په دې لاره ځي بیا څوک چې یې خرړی که هغه غوا ده که سنډه دی که میښه ده خو هغه چې داسې وترهېږي نو دا انسانان بیا خرابوي د مخې سره تلو سره. زمونږ سره د حاجي صاحب نست دی په هغې موقع باندې دی موجود و. راځئ چې په دې حواله باندې دا نه موږ ته پوښتنه کړو چې هغه موږ ته په دې حواله څه ویل غواړي. حاجي صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. حاجي صاحب عمر به دې څومره یاره انشاءالله چې 70 نه به چوتي ښه اویاو کالو کې اوله داسې ادي سره له چې دا شیز دې ولیدو او دغه ما اوله پیره لیدلی ما په خپله زندګۍ کې نه دی لیدلی. څنګه خو به دې مشرانو وي چې په دې سوات کې دا څیزونه مخکې ډېر زیات وو خو ستا به دې دا کې په اوله راغی څنګه چې د ملک دا خبره وکړه چې مشرانو نه به خبرې اورېدې خو زموږ په زندګۍ کې موږ نه دی لیدلی دا شی. دې چې څنګه راغی نو ستاسو دا ور کوله و یاره ما ور نه دی لیدلی ما خو اودس وکړو او جامې مې بدلولې مانځه تلم ښه جي اولو چغې کړې ښه جي چې شی دی چې ما وکاته ما ور لر که شی په ما باندې راغی ما تش لاس و چې څنګه په ما باندې راغی ما ور بند کړ دی بیا لاړ دی تښتېده خو بیا یې لار نه مونده د وتو دی په دې دروازه نه ننوتی دی ځای له ځای کتو او ځای کوتو خو منګه واړه تختول او کمرو ته دننه کول خبره دقه ده. بیا ما وی ټوپک راکړې دا خو حرامي شی دی ټوپک مې نه موند د روغ سړی څه ووایي چې ټوپک مې بیا په ناملا ماته یې چېرې دا ټوپک و کالتوس نشته بیا ناڅاپانه چې دی زما دا زوی چا به ورته ویلي چې کوره څه شی ننوتی دی چې هغه راغی دی چې ووایه دی دی دا رب تن دی پرېښودی چې ګزار کړی لکه تر هغه شان سر یې په ګټ لګېدل دی درې ځای مات شوی دی او په دې لاس کې غاښونه ورمنډلي و راښ کړي ما سره هغه ټوپک شپېلی و هغه خونداق پورې هم نه و شپېلی باندې په دواړه لاسه دا سر وله وواهه جوړهلک یې خوله وویسته او د دغه کافر شي ټوپ په جو تللی نور مې هېڅ نه لیدلي. دغه وخت څه تا محسوسول چې ستا دا ماشوم د زوی چې څنګه راننوتو تا ولیدو چې دی پې ورغی او که نه ما ونه لیدو مخامخ د هغې باوجود بیا ته ځکه راووتې و ګزار دې په خپل بچي د خلاصېدو دپاره ما خولې پکې غزار یې کړه او بېهوشه شو او بیا یې د دې لاس کې غاښونه ورمنډل دي اوس زخمي دی. ستا د دې ګزار سره سره دی ووتو دی بیا نه دی بیا راغی دی دیوال باندې ودرېد کته ډېر دنګ ځای دی نو دی بیا موږ ګڼ شو په هلک پسې نو دی بیا په موږ نشي راتلی نو د دیوال نه ټوپ لاړ خو دی مخکې چا ویشتلی او زخمي د لارې کوڅې د وینو ډېر نقصان به یې کړی او که نو دقه شی و. ها قدرمنو حاجي صاحب په موقع باندې موجود و چې دی زخمي و یعنې ده به واړه خراب کړی به دی کور ته راننوتی زمونږ او سلیم په هغه ټایم کې اچانک غوندې مسله وه نو موږ ورته تیار هم نه و دی راننوتی دی خو الله زموږ په دې ساتلي چې معمولي غوندې زوی مې زخمي شوی دی نو نور ورته الله په خیر کړی دی بیا د دې علاقې هغه غیرتمند خلک راوتی دی او هغې ویشتی دی. حاجي صاحب ستاسو عمر ډېر زیات دی په اول ځل داسې واقعه راغله جی زمونږ په ژوند کې دغه موږ پیله ځل دا خبره ولیده مخکې نه ولیدلې تاسو چې خبر شوئ څه یره ته راوه یره خو دغه و چې دغه پسې د خلک پسې ورپسې بیا خو نوره یره ځکه نه وه چې هغه خلکو په مخه کړی بار خلک خو چې یار د مړپیتۍ ماشومانان اوس هم د کورونو نه زنانه بار ته نه راپرېږدي یریږي
چې د دې سیس شاته نور ملګري هم شته. دغه خو پته نه لګي کېدای شي هر سړی بیا یریږي که نه واړه خواص هم یریږي نه په دې وجه ورته خلک څوک دغه نه کوي چېرې کېدای شي که بل ملګری وي خو ځان ورته تیار ساتئ. او انشاءالله. څنګه چې تاسو زمونږ د دې بل مشر خبرې اورېدې زمونږ سره دلته زمونږ په څنګ ملک خان ناست دی چې د ملک سردار علي صاحب چې د ده په هر ځای کې پیش او د دې علاقې د دې خلکو خدمتونه هم کوي. څنګه چې د دې واقعا خبر شوی دی هم راغلی دی اوس نن هم موجود و. راځي چې په دې حواله باندې داسې ویل غواړي. دا خو یو ناشنا غوندې کې شعر هغه نه و چې ما ته وې لکه مخکې ما ویلي چې یاره زما عمر تقریبا خواوشا 50 سال لږ بګ دی نو زما په ژوند کې هم ما دا شی نه دی. زما پلار دی الله پاک وبخي نو هغه د وفات هم تقریبا 10 کال وشو. نو هغه وی چې یاره موږ چې واړو ځوانانو په وخت کې به د شرمخانو د یګانو دا بلا مطلب به راته د جوار به خرابوله په هغه وخت کې هغه به د خبرې کولې خو نور زما په ژوند کې یاد دي چې مونږ دا موجوده چې کوم مشران دي ما دې نه اورېدل چې یاره داسې یو شی راغلی دی خو پرمان حاصل ټول خبر ده چې یاره دا کوم شی کو تا لیدلی په دې وخت نه د هغه دومره یو څښاونده کې شوی د بد شکله چې د هغه خو دا یو د شکل چې دا ډېر زیات وران و. حقیقت کې د ده د شکل خراب هم دی. شکل ډېر زیات خراب و انتهایي خراب و دا وران ویښته دا نو ډېر خلک خو د هغه د دې شکل نه هغه یېرېده. د بیا په دې عاجزي در یو ناڅاپي غوندې حادثه راغله نو دوی خو لکه ذهني طور خو د تیار نه و دغه دی خو غریب خو مشر سړی دی په کورګنا صاحب او داسې کې نه هر څه خو داسې نه چې یاره ټوپک او تماچه 24 ګنټې سي دغه کړي او بچاری ورته ناست و چې راجو صاحب د ډزو باسي نو دا غریب هم مشر سړی و دوست چېرته په ژوند کې هم چېرته ټوپک او تماچه به چېرته په جان لاس کې هم نه رارسي. نو په دې باندې حادثه راغله بیا خو ثابت کړی ته چاپېره شوم او هغه یې پور دې سیرې ته پوره وته په دې سیرې کې بیا دې ثابت کړی پسې ته لکه په کلي کې یو کس نه دی پاتې که ما او تا به تېرېدل چېرته د شکل ته ګوره دا خو ډېره ګرانه خبره خو د دې نه مین خبر دا که نه چې زمونږ په دې علاقه من دا شی چېرته په ژوند کې هم نه زما چې څومره قوي زما چې کوم خپل ذهن کار کوي نو زه هم چې دا وایلډ لایف والا پرېښودي دي که نه او د نسل ډېرولو لپاره نو زما د وایلډ لایف والا یو ګیله هم ده او دغه مې ته هم نه چېرې که تاسو د نسل ډېرولو لپاره داسې یو شی پرېږدئ نو هغې دپاره مخکې د علاقې خلک په اعتماد کې والئ چېرې موږ داسې یو نسل ډېرو داسې یو شی دی واړه دي که نه چې تاسو ذهني طور تیار یې چې لکه دا خوراک هم نه کوي دا نقصان هم نه کوي دا برڅ هم نه کوي خو دا د نسل ډېرولو لپاره موږ پرېږدو نو که دا وایلډ پر دا کار کړی دی انتهایي ظلم کړی دی زیاتی کړی دی او بیا که داسې یو شی خلک مړ کړي نو بیا وایلډ پر څه وایي موږ په تاسو پرچه کوو چې تاسو دا شی ولې وژلی تاسو چې په دې خلکو باندې پرچه کوئ نو اول پرچه په تاسو په کار چې تاسو ولې دا کار غلط کار کوئ دا غلط کار خو اول دا وایلډ والا کوي چې تاسو ولې دا شی پرېږدئ. زه خو دې خلکو ته دا دغه ورکوم پیغام ورکومه چې اول وایلډ ورته خبره کوم چې یاره تاسو وګرځئ په دې علاقه کې په دې پوره علاقه کې دا شی چېرته نه تاسو په خپله دې بندوبست وکړئ که تاسو په خپله بندوبست نه کوئ نو بیا دې خلکو له فری هینډ ورکړئ فری هینډ ورکړئ چې دوی ول په خپله غور وکړي. د دې حاجي صاحب دا زوی چې نه دی خو ډېر روزانه هغه هسپتال ته ځي راځي نه دا خو معجز دی د پکار دی چې حکومت وخت یا دا وایلډ لایف محکمه چې د سره لاس خلاص وي. عزتمندو تاسو د سردار علي صاحب هغه پیغام مو واورېدو زما په څنګ باندې د حاجي صاحب هم شو زمونږ دا ورور مو حقیقت دی که دغه محکمه دا څیزونه پرېږدي نو د هغوی د دغې سره ژوند دی خو اګاهي دې کوي چې موږ دې ځنګل ته دا څیزونه در پرېښودي دي زموږ خلک ناشنا شوی دی د دغې خلکو عادي د دغې څیزونو عادي نه دی کم چې نقصانات ورکوي موږ خو وګورئ واړه دي دلته بیزې بار وباسي میخې وباسي غوایان دي غواګانې دي دا څیزونه وباسي نو که دغه ماشومانانو ته نقصان ورسي او مړه کړي نو که یو سړی بیا ډېره غټه تسلي هغوی له ورکوي خو د هغوی په اړه کې هغه دغه نه جوړېږي لکه کنن د حاجي صاحب دا زوی نه وی نو د ده په اړه به څه خو الله پاک پرې رحم کړی چې د دا بچه سلامت دی او الله دې نور د دوی په کور کې دغسې حادثه نه راولي د بل پروګرام پورې ستاسو وروسته تاسو اجازت غواړي په لوی الله سپارم د الله په امان.